أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غړیالۍ خاورې د سوات او شاوخوا سیمو سره راغلو د پښتانه قام د ډېرو درنو ټبرونو درنو سپین ږیرو ځوانانو مشرانو او کشرانو موږ ستاسو د ټولو ډېر شکریه ادا کوو چې د ډېرو غیرتي پښتنو قربانو په رنګ مې زموږ د ملمنو قدر وکړئ. موږ ته مې عزت راکړي. خدای دې پاک دې تاسو ته عزت درکړي. عزیزانو، موږ دلته په چا پسې ښکنځلو ته و چا ته بد ویلو ته د چا خور مور یادولو نه یو راغلي. موږ پښتانه یو. موږ د بل د خور هم دغومره عزت کوو لکه د بل د بلې خور. موږ د بل د مور هم دغومره عزت کوو لکه د خپلې مور. زه تاسو ته پر دې خبره ډېره مبارکي درکوم چې په روغه ټوله پښتونخوا کې تاسو په ډېر همت عمران خان ته ووټ ورکړ او دی مې د پاکستان تر ټولو پاپولر لیډر کړ. مبارک مسا. اوس په مهرباني کوئ د غیرتي پښتنو رنګه به د عمران تر شا درېږئ. که مرګ راځي که ګولۍ راځي که تاوان راځي که دغه راځي اوس به نه پر شا کېږئ. علي امین ګنډپور دلته ناست دی. ځوان سړی دی. دی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دی. خدای پاک دې پرده کوي. خدای پاک دې پر سر سي. علي امین ګنډپور به دا مهرباني کوي پښتونخوا وطن کې د پښتنو سره ډېر لږکي اوسي. د چترال خلک، د کوهستان خلک، د ګلګت خلک، دلته ګوجر خلک، دلته هندکو سپیکینګ خلک. علي امین خان پښتانه د دې صوبې اکثریت دي. دا ټول خلک چې پښتو نه وایي او زما او ستا په وطن کې اوسي دې ته به موږ دا باور ورکوو چې ستا د غونې حق دی لکه زما د پلار. ستا د غونې حق دی لکه زما د نیکه. زه تجویز کومه د کوهستان ژبه، د دیر ژبه، د دغه چترال ژبه دا وړې ژبې د ورکېدو پر خوا دي. ته مهرباني وکړه د چترال، د کوهستان ګوجر خلک، هندکو سپیکینګ خلک راوغواړه، ورته اکاډمیانې جوړې کړئ، خپلې ژبې پر مخ بوځئ. زه امین ګنډپور تاسو ته فنډونه درکوم. تاسو د دې وطن بچیان یاست. تاسو هم پښتانه یاست. عزیزانو، زرداری صاحب وایي پاکستان کپې، پاکستان ټیک کپې. پاکستان به داسې کپې چې د سوات پر نعمتونو به د سوات د بچیانو حقي، د دیر پر نعمتونو به د دیر د بچیانو حقي، د خټکو پر نعمتونو به د خټکو حقي. موږ د شا نه خیرات نه غواړو. موږ د شا څه زکات نه غواړو. دا خاوره پښتونخوا وطن له باجوړه نیولې بیا تر خیبره پورې دا موږ د چا په خیرات کې نه ده راکړې. دا زموږ پلار نیکونو د سر په قرباني ساتلې ده. دا زموږ مسکن دی. موږ پاکستان ماتول نه غواړو. موږ پاکستان دغه کول نه غواړو. لیکن دا نشي کېدلی چې سنگ مرمر به د مومند وي او پنځه بدماشان به راځي بیا به د مومند خلک په هغې کې حق نه لري. د چا پلار یې ولکه یوسي. د چا پلار یې ولکه یوسي. زما د وطن ګیس موږ ګډ نه غواړو. دا غرونه
دا غرونه د دنیا جهان د نعمتونو ډک دي او موږ د لوږو او یاز لکه انسانان په دوبۍ کې یو. دا غرونه به آبادوو، دا غرونه به ساتو. پاکستان به د پاکستان پارلیمنت به موږ ته آئیني ضمانت راکوي چې زموږ پر نعمتونو به ګرده نه غواړو. زموږ پر نعمتونو به لومړی حق زموږ د بچیانو وي. پوجیان، کرلینان، جرنیلان، دوی ته زموږ سلام دی، خو مهرباني به کوي د سیاست نه مخفې وباسي. د سیاست نه مخفې وباسي. پارلیمنت پارلیمنت به د طاقت سرچینه وي. داخلي خارجه پالیسیانې به په پارلیمنت کې جوړېږي. سینیټ زرداري صاحب ته زموږ پرزیډنټ یې، ته د پارلیمنت برخه یې. دا وخت سینیټ کمزوری دی، سینیټ اختیارات نه لري. حکم ورکړه پارلیمنت ته چې سینیټ مضبوط کړي، سینیټ ته اختیارات ورکړي او پارلیمنت ته ووایه چې د سندي، بلوچ، پنجابي، سرایکي په وطنونو کې چې الله پاک کم نعمتونه پیدا کړي دي، آئیني طور به د دې د بچیانو پر هغه کې بیا نه دهشتګردي شته، نه مرګونه شته، نه دغه شته. او د دغه په نامه دهشتګردي دې ته وایي. دا دهشتګردي ده چې وطن زما یي، ته د ما څه په زور نه سې، چې دغه زما یي، ته د ما څه په زور نه سې. دا دهشتګردي ده. که تا زما وطن نیوی، زه تا در ګریوان نه سم. دا خبره ده عزیزانو، موږ دغه نه نه راغلي شاته ښکنځل وکړو. پاکستان زنده‌باد، پنجاب زنده‌باد، سند زنده‌باد. لیکن پښتونخوا وطن، د پښتونخوا وطن نعمتونه موږ تاته جوړولی نه سو. د خدای روی درته نه سو، د قرآن روی درته نه سو. زموږ د وطن نعمتونه یو څه ګزاره قدر موږ ته راکړه چې موږ د سهار ماښام د لوږو ځان خلاص کړو، موږ د سهار ماښام د مسافرۍ ځان خلاص کړو. تاسې رالاست، موږ ته مې عزت راکئ. زنده‌باد سوات، زنده‌باد پښتونخوا. یوه خبره بله عزیزانو باهیره سوه. مسعود راغلی دی، خټک راغلی دی، مروت راغلی دی، په اسلام آباد کې ناست دی. دا بدبخته حکمرانان د جرګې په معنا نه پوهېږي. یوه خبره بله زما هېره سوه. ته دهشتګردي، تا ماشومان نیولي دي، تا د تحریک انصاف ماشومان نیولي دي، د دوی څه جامې کاږې. ته بې غیرته بچیا، تا ماشومان نیولي دي، د دوی نکونه کاږې، د دوی نه نکونه کاږې. بیا د دوی څه داسې دعا کوې، دا امید ساتې. دی به وایي ته زنده‌باد. دوی به پښتانه نه وي، دوی د پښتانه بچي نه وي چې دا ونه وایي چې دا حکومت مرداباد، دا ټول نظام مرداباد، دا ټول ستاسې و پر تاسې ګرد زنده‌باد. پاکستان چلوو، راسې د ورونو رنګ یې وچلوو، راسې د ورونو رنګ یې وچلوو. دعا سره وکړو. ډېر ښه ملک دی. ته زما پر ځنګلونو قبضه کوې، زما پر زمرودو قبضه کوې، زما پر اوبو قبضه کوې، زما پر پټرولو قبضه کوې، زما پر ګیسونو قبضه کوې. و ما ته وه ته خدای مزدورۍ نه پیدا کړی، ته کویلې راباسه، ته به زما زمرود خورې، ستا پلار یې ولکه وخوري، ته پلار یې ولکه وخوري. د خدای په امان. سلام علیکم. ګنډپور صاحب ناست دی، ناوخته دی. نعره تکبیر، نعره تکبیر. پښتونخوا وطن، عمران خان، انصاف، جمهوریت، پارلیمانی بالادستی. د خدای په امان. سلام علیکم.